السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د عوامو په منځ کې دوه خبرې ډېرې زیاتې مشهورې دي. یو وی د سیګریټو او د نسوارو د وجې نه اودس ماتیږي. دویم چې د چا عورت کولاو شي، د چا ستر ښکاره شي، مطلب پتونې ښکاره شو، نو وایي د اودس چې کوم دی نو مات شو. حالان کې دا دواړه خبرې څه دي؟ غلطې دي او غلطې مشهورې شوي دي. لومبنۍ خبره چې نسوارو او سیګریټو سره اودس نه ماتیږي. علامہ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب فتاوی حقانیه کې جلد نمبر 2 516 نمبر صفحه کې هم دغه سوال په جواب کې لیکي مختصر خلاصے دا ده، وی لہذا ان دونوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. د دې دوانو د وجنه د نسوارو او د سیګریټو د وجنه اودس نه ماتیږي. او دغه رنګي مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه په خپل کتاب کفایت المفتی کې جلد نمبر 2 کې او 322 نمبر صفحه کې هم د دقه شان سوال په جواب کې لیکي تمباکو نوشی اور نسوار کشی سے وضو نہیں ٹوٹتا. د سیګریټو سکلو او د نسوارو اچولو سره اودس نه ماتیږي. دا بل مسله چې یاره د چا عورت ښکاره شي، ستر ښکاره شي، نو وی د اودس وی مات شو. حالان کې څوک پنډۍ ښکاره کی کنه او پتون ښکاره کی، خلک وایي هلکه اودس وکړه اودس دې مات شو. حالان کې دا خبره غلطه ده. د عبدالباسط رحمه الله کتاب دی چې په دې باندې د مفتی تقی عثماني حفظه الله تقریر هم دی. هغه په جلد نمبر 1 کې 162 نمبر صفحه کې لیکي د دغه شان سوال په جواب کې وی ران کا حصہ سطر میں شامل ہے اور اس کا چھپانا ضروری ہے، لیکن اس پر اپنی یا کسی کی نظر پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. وی دا پتون اگرچہ په سطر کې شامل دی، خو که د دې په دې پتون باندې خپل یا د بل چا نظر پرې وځي، معنی دا چا ته ښکاره شو یا تا په خپله ولیدو، نو د دې د وجې نه اودس نه ماتیږي، دوباره اودس کولو ته ضرورت نشته. دغه خبره فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحه نمبر 110 کې د دغه سوال په جواب کې لیکي سوال شوی دی. د سوال برته وی مشہور ہے کہ گھٹنا کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون کون عورت کے کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، سطر کے دیکھنے یا ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. جواب لیکلے یہ مشہور ہے، غلط ہے. دا چې کومه خبره مشهوره ده چې یاره د پتونانو د کلاوېدو د وجې نه اودس ماتیږي، وی دا غلطه ده. کسی عورت سطر کې کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. د هیڅ یو سطر او د عورت د کلاوېدو د وجې نه اودس نه ماتیږي. الله یې د عمل توفیق راکړي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.